أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. نو بیگا مونږ ذکر کړي خو بعضې ملګري هغه بیگا نو د جمعې به شو مونږ ټایم بدل کړی نو مګرو ته پته نه وه چې مونځ په 8 بجې دی. ملګري دوباره راته سبق ووایه نه خیر د دې دوباره تکرار به وکړو ده یو یاد پسې خیر د بل ووایو. نو دې آیاتونو کې الله پاک جل جلاله د حضرت آدم علیه السلام د توبې غ ذکر کوي چې کله د حضرت آدم علیه السلام ناخطی وشوله هغه بوټي وخوړو حضرت آدم علیه السلام او حوا به نو الله پاک جل جلاله دواړه کته راکوز کړو. الله تو فرمایي قلنا اهبطوا منها جميعا تاسو لاندې چې کوم دې کوز شي. نو حضرت آدم علیه السلام په سرندیب کې راکوز شو. سریلنکا کې دا یو جزیره د الته راکوز شو. سریلنکا کې سرندیب دا یو جزیره د الته کې راکوز شو او حضرت حوا په جده کې راکوز شول. نو په دنیا کې په دغه ټیم کې دغه دواړه انسانانو نور پکې سنونه پکې مرغۍ وي نه چې کوم دی پکې چینجي نه پکې بل قسمه مخلوق صرف آدم علیه السلام او حوا ابیوا دا دواړه د شپې راکوز شو. نو ډیر زیات خپو نو دومره جړل چې په جړا باندې حدیث پاک کې راځي چې دې دومره جړلې دي چې د ټول انسانانو اوخ کې را یو ځای کې نو د حضرت داود علیه السلام اوخ کو دغه جړا ته نه رسي او کو د ټول انسانانو اوخ کې او د حضرت داود علیه السلام اوخ کې او د ټول انسانانو جړه او د حضرت داود علیه السلام هغه جړا را یو ځای کې نو د حضرت آدم علیه السلام هغه جړا ته نه رسي. دومره غي چې کوم دې جړل 200 کاله حضرت آدم علیه السلام 200 کاله دا 200 کاله پورې جوړل آدم علیه السلام 200 کاله جوړل 100 کاله پورې د خپل بیبي له خواته نه دتلی او 40 ورځې پورې حضرت آدم علیه السلام او حوا ابه خوراک او اسکاک نه دی کړ. دومره زیات خپو جړل به الله پاک چې الله پاک مونږ غټه لوی ګناه شوی دا ګناه مونږ ته معاف. نو ډیر زیات خپو نو د دواړو ملاقات بیا په میدان عرفات کې شوی. په میدان عرفات کې بیا دواړه یو بل سره یو ځای شو. یو په سرندیب کې راکوز شو بل په جده کې او د دواړو ملاقات دواړه یو ځای شوي بیا په میدان عرفات باندې. نو عرفات ته عرفات ویلو یو وجه دا هم ده چې په دغه میدان باندې دی یو بل پیژندل دي چې دا حوا به د حضرت آدم علیه السلام. نو دې دواړو ملاقات په میدان عرفات کې شوی. نو دې آیاتونو کې دغه ذکر دی فتلقى پس زده کړلې آدم علیه السلام من ربه د خپل رب نه کلمات څه کلمې فتاب علیه پس توبه قبول کړه الله پاک د آدم علیه السلام. فتلقى آدم نو دی په جړل به نو الله پاک جل جلاله ورته په زړه کې دا کلمات ورواچول چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله پاک ورته په زړه کې دا کلمات ورواچول چې دا کلمات وایا نو زه به تا چې کوم دی وبخم. نو دې دواړو دا کلمات شروع کړو ربنا ظلمنا ای رب زمونږ ظلم کړی دی انفسنا په خپل ځانونو باندې وان لم تغفر لنا کو چرته زمونږ بخنه ونکي وترحمنا په مونږ باندې رحم ونکي لنكونن من الخاسرين مونږ به کوم دې تاوانیانو نشو کو ته مونږ باندې رحم ونکي مونږ تباہ او برباد شو. نو الله پاک ورته الهامن د دې کلمو الهام ورته وکړو په زړه کې ورته دا الله پاک واچول چې دا کلمې وایه د دې په وجه چې کوم دې ستا بخنه وکړو. نو دې دا کلمات شروع کړو چې دا کلمات شروع کړو الله پاک جل جلاله ورله بخنه وکړه. نو الله پاک دوباره اسمان ته واپس اونخه جوړ د جنت ته ځکه چې په دنیا ته پراتک کې ډېر حکمتونه وو. یو حکمت پکې دا و چې الله پاک جل جلاله اراده کړې وه چې د پیریانو د فرشتو په منځ کې به یو بل مخلوق پیدا کوم چې هغې ته به انسان ویلی شي او نورم دنیا حکمتونه وو پکې. نو د دې وجې الله پاک ورله ګناه معاف کړله خطا وله معاف کړله ګناه نه خطا وله الله پاک معاف کړله خو الله پاک دوباره چې کوم دی جنت ته ونخې جوړ. نو دې آیاتونو کې فتلقى ویلی شي تلقا خپله معنی دا ده چې د چا
په مینې او محبت او په شوق سره د چا استقبال کول او هغه کس قبلول. نو دلته کې الله پاک جل جلاله چې کومې کلمې ورله په زړه کې واچولې نو آدم علیه السلام د هغې کلمو په مینې او محبت او په شوق سره استقبال وکړو او هغه کلمې قبول کړې، یعنې په هغې باندې عمل کول شروع کړو، کلمات یې شروع کړو چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نو فتلقى او دلته کې معنی ده چې زده کړې، فتلقى زده کړې آدم علیه السلام من ربه د خپل رب نه کلمات څه کلمې فتاب علیه نو پسو توبه چې کوم دی قبول کړه الله پاک علیه د آدم علیه السلام. دا کلمې چې زده کړې نو دی شروع کړي نو دې کلماتو په وجه باندې الله پاک د حضرت آدم علیه السلام توبه قبول کړه. انه بېشکه انه هو التواب بېشکه هم هغه توبه قبلونکی دی الرحیم او مهربانه دی. دلته کې فتابه تاب اصل کې تاب یتوب توبتن، توبه چې کوم ده د تابه نه مصدر دی. نو توبه چې د دې نسبت د دې خپله معنی ده د تابه واپس کېدل رجوع کول. نو د دې چې کله نسبت الله پاک ته وشي نو بیا به معنی دا شي چې الله پاک د توبه قبول کړل، توبه الله پاک قبول کړه. او که انسان ته نسبت وشي د دې تابه د دې انسان ته نسبت وشي نو بیا به معنی دا شي چې انسان توبه وایستله، انسان توبه وایستله. او په توبه کې درې خبرې دي. یو دا چې کوم ګناه کې یو انسان د کوم ګناه نه توبه وباسي نو لومبې خو دا چې کوم ګناه د کړی دی نو په هغې به خپېمانه کېږي. دویم دا چې په دغه ټیم کې کوم ټیم کې دی توبه وباسي نو د هغه ګناه نه به منع کېږي. او درېیمه دا چې په آینده وخت کې به کلک نیت کړي چې زه به دا ګناه نه کوم نو دې ته توبه ویلی شي. دا په دې طریقه چې یو سړی توبه وباسي نو الله پاک د توبه قبلي. نو په ماضی باندې ستومانه کېدل، په حال کې ګناه پرېښودل او په مستقبل کې کلک پوخ نیت کول چې زه به دا ګناه نه کوم دې ته توبه ویلی شي. په دې انداز سره سړی توبه وباسي الله پاک د توبه قبلي. نو فتلقى وښودلې زده کړلې آدم علیه السلام من ربه د خپل رب نه الهامن ښه الهامي طور الله پاک جل جلاله د په زړه کې الهامي دا کلمات ور واچول. فتلقى او زده کړې آدم علیه السلام من ربه د خپل رب نه کلمات څه کلمې فتاب پس توبه قبول کړه الله پاک علیه د آدم علیه السلام. انه هو التواب بېشکه هم دې توبه قبلونکی دی، هم هغه توبه قبلونکی دی یعنی الله پاک الرحیم او مهربانه دی. قلنا من افرمیل اهبتو ټول اهبتو تاسو لاندې کوز شئ منها د دې جنت نه جمیعا ټول لاندې کوز شئ. بعضې علماو د ذریت مراد اخیستی چې آدم علیه السلام اولاد مو او بعضو د سره د شیطانانو چې ټول تاسو کوز شئ آدم علیه السلام او حوا به. او بعضې وختونو کې د تصنیې د دوو دپاره هم د جمع صیغه استعمالیږي نو شاید چې دلته کې د دواړو دپاره د جمع صیغه استعمال شوي. اهبتو ټول کوز شئ. قلنا من افرمیل اهبتو تاسو کوز شئ منها د دې جنت نه جمیعا ټول. نو دلته کې مخې ته هم راغلي دي قلنا اهبتو بعضکم لبعض، دلته هم الله پاک وي تاسو کوز شئ او دلته کې هم الله پاک وي کوز شئ. نو دا ړومبې چې الله پاک وي کوز شئ نو دا په طور د سزا و. الله حضرت حوا او آدم علیه السلام په طور د سزا ځمکې ته راکوز کړي وو. ځکه دلته کې به دلالت دا کوي دلیل پیدا دی چې بعضکم لبعض عدو. دلته غداوت ذکر چې بعضې به ستاسو د بعضې نه چې کوم دي دشمنان بعضې به د بعضو دشمنان وي نو دلته غداوت ذکر دی. او دلته کې الله قلنا من افرمیل اهبتو چې تاسو کوز شئ من هذه جنت نه جمیعا ټول. نو دلته کې چې کوم دی الله پاک په طور د نعمت کته راکوز کړي دي، هلته په طور د سزا راکوز کړي. دلته خو الله پاک ګناه معاف کړله خو په طور د نعمت باندې الله ورله خلافت ورکړو. نو قلنا من افرمیل اهبتو چې تاسو کوز شئ لاندې کوز شئ من هذه جنت نه جمیعا ټول. فاما یأتینکم مني فاما یأتینکم پس کو شرطه کې راشي تاسو ته مني زما د طرف نه هدن څه هدایت. د هدایت نه مراد کتاب دی او پیغمبر دی. کو قرآن د راشي یا د پیغمبر راشي. فمن تبع نو پس چا چې تابعداري وکړه هدایا زما د هدایت د قرآن تابعداري وکړه د کتاب یا د پیغمبر تابعداري وکړه دواړه یو څیز دی. فمن تبع پس چا چې تابعداري وکړه هدایا زما د هدایت فلا خوف نو هیڅ یره به نه وي علیهم په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي. نو په یره وي نو یره خوف چې کوم دی خوف دا د خپل ځان دپاره د یرې دپاره راځي چې سړی د خپل ځان باره کې یریږي نو دې ته عربی کې خوف وي. او چې د بل دپاره یو سړی یریږي نو دې ته حزن وي. نو الله پاک فرمایي الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. چې کله انسان مړ کېږي فرشتې ورته راشي او د چې کوم دی ایمان راوړي مخې ته آیات کې ذکر دی ایمان یې راوړي په ایمان باندې مستقیم پاتې شوي استقامت یې په اختیار کړي
نو چې کله دا کس مړ کېږي نو فرشتې راشي هغه ورته زیری ورکوي. لومبې خو ورته یو فرشته راځي او د جنت زیری ورته ورکوي، جنت کې ورته قسمه قسم نعمتونه ښیي. بیا ورته وایي الله تخافو، مه یېرېږه، د خپل ځان باره کې مه یېرېږه، مخکې د ستا دپاره جنتونه دي، خوشحالۍ دي، نعمتونه دي. ولا تحزنو، او د خپل اولاد او د خپلې بیبي او د خپلو بچیانو باره کې غمجن کېږه هم مو، د دوی به هم الله ډېر ښکلې تربیت کړي، ځکه ته نیک یې. نو چې ته نیک یې نو ستا د بچو او ستا د بیبي تربیت به الله پاک ستا نه پس کړي، د هغې باره کې غمجن کېږه مو او خپل باره کې یېرېږه مو. نو یره چې خوف هغې یېرې ته ویلی شي چې د انسان د خپل ځان باره کې، او چې د بل چا په باره کې د چا یری، د خپلو بچو باره کې، د بیبي باره کې، د یار دوست باره کې، نو هغې ته حزن ویلی شي. نو فلا خوف، پس هیڅ خوف به نه وي، یره به نه وي، علیهم په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی د بل چا په باره کې غمجن وي. والذین ها کسان کفرو چې انکار یې وکړو، وکذبو او دروغ یې وګڼل، بآیاتنا زمونږ آیاتونه، اولئک هم دا خلک اصحاب النار دوزخیان دي، هم دوی به فیها په جهنم کې خالدون همیشه وي. دا خالدون دا رد په یهودو باندې، یهودو به وایي چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو، موږ الله پاک جهنم ته نه بوزي، او کو چېرته د ډېرو ګناهونو د وجې الله پاک موږ جهنم ته بوزي، نو لږه غوندې موده به پکې الله پاک موږ پاتې کړي، ځکه موږ د پیغمبرانو اولاد یو، بیا به مو الله پاک جنت ته راولي. نو دا په یهودو باندې رد دی، هم فیها چې دوی به په دې جهنم کې خالدون همیشه همیشه دپاره وي. چا چې انکار وکړو د الله آیاتونه چې کوم دی دروغجن وګڼل، دروغو نسبت یې دې ته وکړو، نو دا خو کافران دي که نه. نو دې باره کې الله پاک فرمایي هم فیها خالدون، دوی به همیشه 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 دپاره په جهنم کې، د جهنم نه د دوی وطن نشته. یو بیر صرف ترجمه کو. فتلقى او یاد کړلې آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات س کلمې، فتاب پس توبه قبول کړه علیه د آدم علیه السلام، انه هو التواب، بشک هم هغه خطوبه قبلون کې دی، الرحیم او مهربان دی. قلنا من فرمایل اهبدوا تاسو لاندې ګوښه من هذا دی جنت نه جميعا ټول، فاما یاتینکم مني، فاما یاتینکم پس کو شرط کې راشي تاسو ته مني زما طرف نه هدن سے هدایت، چې کتاب دی یا پیغمبر دی رسول دی. فمن تبع پچا چې تابعداري وکړه هدایا زما د هدایت، یعنی د قرآن او د پیغمبر تابعداري وکړه، فلا خوف نو هیڅ یره بنوي علیهم په دوی باندې، ولا هم او نه به دوی یحزنون غمجن وي. والذین ها کسان کفرو چې انکار وکړو، وکذبوا او دروغ یې وګڼل، بآیاتنا زمونږ آیاتونه، اولئک هم ها خلق اصحاب النار دوزخیان دي، هم فیها دوی به د جهنم کې خالدون همیشه همیشه دپاره وي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمین ته زمونږ راضي شو، خدای زمونږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي، الہ العالمین ټول امت ټول ګناهونه معاف کړي، الہ العالمین موږ څه ووایو څه واورېدل په دې د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. خدای دې کې څومره غلطي کوتاهي زمونږ شوي موږ ته معاف کړي. خدای موږ له صحیح ټیک ټیک قرآن ویلو توفیق راکړي، د صحیح تفسیر او د ترجمې کولو توفیق او طاقت موږ له راکړي. الله څومره ملګري چې راځي الله ټولو ته د قرآن پوهه د قرآن فهم ورکړي. الله موږ ټول په قرآن باندې پوهه کړي. خدای موږ ټول په قرآن مجید باندې د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الہ العالمین د دې خیر او برکتونه الہ العالمین ټول کلی کې ټول دنیا کې خواره کړي. الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي. الہ العالمین څومره ملګري دي، الہ العالمین بیماران دي، ټولو ته شفاء کامله عاجله مستمره ورکړي. الله څومره قرضداري قرضونه نه اخلاص کړي. الله څومره پریشان حال دي پریشانۍ ختم کړي. خدای څومره ناحقه بندیوان دي د بند نه آزاد کړي. الہ العالمین موږ له دعا د هوتوچن راضي رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت تخیر د پر کومه دعاګانې غوښتي پوره سبق زموږ نصیب کړي. خدای د کوم شرور نه امان غوښتي هغې نه موږ له امان راکړي. الہ العالمین موږ ټول مسلمانانو د دنیا او آخرت کې د کامیابو خوشحالو عزتونو ژوند راکړي. الله موږ ټول مسلمانان د بې عزتۍ د بې پردګۍ د شرم او د بې حیا د رسوایۍ د بې دینۍ د ژوند نه ټول موږ بچ وساتي. الله زموږ مال جان وخت تاڼو تحصیلونو اسپتالونو جیلونو مقدمو کیسونو نه بچ وساتي. الله زموږ مال جان وخت خپل دین د غلبې دپاره استعمال کړي. الہ العالمین خاتمې زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کړي. الله په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په ژبه زموږ د ټولو مسلمانانو دا کلمه چالو کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. امین برحمتک.